الله جل جلاله څخه لري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې زه اسمانو ته وختم نو په اسمانو کې مې د هر نبی سره ملاقات وکړي. حضرت موسی علیه السلام سره، حضرت ابراهیم علیه السلام سره، له ټولو انبیاو سره ملاقات وکړي. الله جل جلاله بیت المعمور هم راښکاره کوي، بیا الله جل جلاله جنت هم راښکاره کوي، جهنم هم راښکاره کوي. خو ما چې په جهنم کې وکتل، په جهنم کې زیات سوي هغه ښځې ډېرې وې، دونه نارینه نه وو، دونه خلک نه وو لکه ښځې چې ډېرې وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای بعضې ښځې مې ولیدې چې د سر په ویښتانو راځړېدلې، یو قسم ښځې پر زبه راځړېدلې، او بل قسم ښځې ولیدلې چې هغه ستاسو د مخې د پتیانو راځړېدلې، او بل قسم ښځې مې ولیدې چې هغه په پښو راځړېدلې، بل قسم ښځې مې ولیدې چې سر د خنزیر و، نور بدن د خرو، بل قسم ښځې ولیدې چې سر د سپي و، او په خوله به اور ننوتی او د شا د خوا څخه به اور ووتی. صحابه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم جرم دی کړی و په دنیا کې چې اوس الله جل جلاله دوی ته دونه سخت عذاب ورکړی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وکمه ښځه چې په کوڅیو یا په ویښتانو راځړېدله دې ښځې به ټکرۍ نه په سر کوئ، پړونه به نه په سر کوئ، لوڅ سر به ګرځېده، د محرومو څخه به یې ویښتان نه پټول. نو دا په ورځ په جهنم کې چې کله د دې دا سزا ده چې سر په ویښتانو به راځړي. او بله ښځه چې مې ولیده چې په ژبه راځړېدله، هغې دا جرم کړی و چې د دې د ژبې د وجې څخه همسایګان په تکلیف وو، کم همسایګان ورسره پراته وو، دا ځینې تکلیف و د دې ښځې د وجې څخه. نو الله جل دا سزا ورکړه پر ژبه راځړېدله. کومه ښځه چې په تیانو راځړېدله دې د خپل مېړه حق نو پوره کړی، او کومه ښځه چې په پښو راځړېدله او په جهنم کې یو تنور و، نو دا ښځه دی ورځړولې وه، په پښو راځړېدله. دا داسې نه راځړي چې په رسۍ یې تړي، دا کنجکان دی تر باسي. نو دا ښځې چې وه دا په دنیا کې به دا په کوڅو، په کلو، په کورو، په بازارو کې بغیر د میړه د اجازې، بغیر پردې، بغیر د حجابه ګرځېدله. نو اوس الله جل دا عذاب پر مسلطه کړی. کومې ښځې چې سر د خنزیر او نور بدن یې د خرو، دا هغه ښځه وه چې دا چغلخوره، غیبت یې کوئ او درواغ یې ویل، دوه ورونه یې په شر کې سره اچول په کور کې، پلار و زوی یې په شر کې سره اچوئ، په کور کې چې کومې زنانې اوسېږي هغه یې په شر کې سره اچولې. کله چې یو ښځه چغلخوره ښځه وی راسي کور ته، دا ټول کور وی په یو ورځ در ختموي. نو په دې وجه د دې سر د خنزیرې وی باقي بدن یې د خرې. د دې دا جرم و چې دې به په دنیا کې دوه ورونه په شر کې سره اچول، مثلا میړه و لیور یې په شر کې سره اچول، خپل میړه و خو سر یې په شر کې سره اچول، خپل قریبان یې په شر کې سره اچول. او بل هغه ښځه چې کله سر یې د سپي او په خوله به یې ور ننوتی، د دبورې څخه به ور ووتی، دا هغه ښځه وه چې دې به اتڼ و ډانس خلکو مخ ته کوئ، یا به سندرې و اوازونه ورته ویل، نو خلک به ورته ناست ولو. د دې سزا دا ده چې په ورځ د قیامت حساب کتاب وسي او جهنم ته بوزي، چې کم چغلخوره وي دغه سر به د خنزیر وي، چې کم سنګره وي او سندرې وایي دغه سر به د سپي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما زیات ښځې چې په جهنم کې ولیدې، زیات کسان چې مو لیدو هغه مې ښځې ولیدې. دا خلک وایي په سل کې یوه ښځه وایي جنت ته ځي،
هغه ښځې چې کله ولې ځکه په ښځې کې چغلخوري، درواغ، غیبت، همسایګان زنتنګ، د میړه حق نه پوره کول او دغه رقم او بغیر د میړه سینګار کول او لوڅ سر ګرځېدل، یو تنګه جامه اغوستل، یو نری جامه اغوستل، نری پړونه په سر کول، دا ټول الله جل جلاله به په ورځ د آخرت دغه ته عذاب ورکوي. ښځې نوم په عربي کې خو امراتون ورته وایي، موږ تاسې په اردو پښتو کې عورت ورته وایي. عورت په عربي کې مثال دا د پټ، د عورت معنا یعنی پټه، دا ښځه دا د په حجاب کې ده، ښځه چې ده هغه په پرده کې شی سي. نو قیمتي شی چې وي هغه په پرده کې وي، بغیر قیمتي شی وي هغه بغیر پرده وي.